أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. نانی درس کی انشاءاللہ العزیز سورۃ اعراف پارہ نمبر 8 رکوع نمبر 2 آیات نمبر 23 24 25 درې آیاتونه چې نو هغه ویل کېږي. دینه مخکې آیات کې نو هغه تیر شولو چې کله آدم علیه السلام او بیبي حوا رضی الله تعالی عنها دا غونی نه وسکل دا غنی او خوړل نو د دین جنتی لباس ارتاو شلو نو دوی بیا د خپل پټوالي کوشش شروع کو. الله رب العزت ورته आवाज وکړو چې آیا ما تاسو د دین منکړی نه وای او ما تاسو ته دا ویلی نه ول چې شیطان تاسو د پاره واضح کار دشمن دی. نو چې کله دا وشول نو حضرت آدم علیه السلام او بیبي حوا رضی الله تعالی عنها دوی دواړو په یو ژبه باندې आवाज وکړلو چې الله وقای زمونږ نه غلطي شي دا مونږ د خپل جرم د خپل ګناه اعتراف کو. حضرت قتاده رحمه الله چې نو هغه ذکر کړی دی وایي چې کله آدم علیه السلام نه دغه لغزش وشولو او دی الله رب العزت دنیا ته راولې غلو نو دنیا ته را لېګلو نو ورستو الله رب العزت چې نو حضرت آدم علیه السلام ورته ویلو اے الله کچره زتا ته توبه وباسم او د خپل ګناه څخه نو داغه استغفار بخنه غواړم نو سمي الله رب العزت ورته اذن ادخلک الجنه کتا توبه وباسل او ته د خپل ګناه څخه نو هغه معافي او غختله نو زبتا په دغه وخت کې جنت ته واپس بیا داخل کم. یعنی د مرګ نه اورستو بیا چې کله دنیا کې خو به دغه وخت تیر شي ګناه به معاف شي نو بیا به تاسو جنت ته نو هغه داخل کم همیشه د پاره. نو دا د آدم علیه السلام او د شیطان کې فرق ولو. شیطان چې کله مردود شولو نو داغه د الله رب العزت نه نو مهلت غوښتو. آدم علیه السلام چې کله د اسمان نه د کوزیدو حکم ورته شو نو آدم علیه السلام الله پاک ته وی چې یا الله ماته د توبې نه نو هغه توفیق نصیب کړي ماته د توبې طریقو خې زه توبه وباسم. نو الله رب العزت داوی ته توبه وخوله فتلقى آدم من ربه لکه څنګه چې پاولنې التجار سپاره کې تیر شو سورۃ بقره کې الله رب العزت وی از ذکر آدم علیه السلام چې نو د خپل رب نه یو څو کلمات فتاب علیه الله چې نو داغه په وجه په مهربانتیا وکړه توبه ول قبول کړه نو هغه کلمات داول آدم علیه السلام چې نو توبه وباسلم. الله دې مونږ ته هم توبه توفیق نصیب کړي. توبه یاد ساتي توبه کې نو هغه فرض دادي چې ډایرک علل فور چې نو هغه توبه وباسل دي. توبه کې تاخير نو هغه نه پکار. حدیث مبارکه کې راځي الله پیغمبر فرمایي کل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. ټول بنی آدم چې نو هغه خطاکار دي خو بهترین خطاکار هغه سړی دی هغه خزدا چې داغه د خپل خطا نه ورست ډایرک توبه وباسي. الله پیغمبر چې نو هغه فرمایي التائب من الذنب كمن لا ذنب له. توبه کون کې دا چې نو هغه داسې دی لکه د سره چې د سره اڼو ګناه کړي نه. خو یاد ساتئ توبه د پاره درې شرط دي. د توبه د قبولیت د پاره درې شرط دي. شرط نمبر 1 دغه عمل به فی الفور پریدي کم کار نه چې توبه وباسي دغه ګناه بچ نه هغه ترکې دا به پریدي. شرط نمبر 2 الله رب العزت نه چې نه هغه به معافي غواړي. شرط نمبر 3 دغه د اورستو آینده د پاره به دا پوخ عزم کوي چې زه بیا چرته هم چې نه هغه دا کار نکوم نو توبه به قبليږي. او کچرته دا د حقوق العباد سره تعلق ساتلو د چاو سره حق ټچ ولو نو بیا ول شرط نمبر 4 دا دی چې داغه ته به دغه حق واپس کوي یا دغه حق نه نو معافي تلافي بدی کوي نو ال به توبه قبليږي. کدي سي نه آس صرف په جبه باندې توبه وای نو دغه توبه اعتبار نشته.
بہرحال آدم علیہ السلام او بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہ وی قالا ربنا اے رب زمونږ ظلمنا مونږ ظلم وکړلو انفسنا په خپل ځانونو باندې مونږ زیاته وکړلو مونږ ظلم او زیاتې چې نه نو هغه په خپل ځانونو باندې وکړلو مونږ له د شیطان واضح دشمنی و مونږ له د سره دشمنی او پکار و مونږ له په خپل عزم په خپل خبره باندې محکم ور دیدل پکارو مونږ هغه شانتی ونه کړ مونږ له دغه ونی نه خوراک نو پکار مونږ نه چې نو هغه وشوللو یا الله دغه ټولو خبرو مونږ اعتراف کوو مونږ چې نو هغه د غزياتې کړي په خپل ځان باندې خوستانه ماسوام بل درشته و ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اے الله کتا په مونږ باندې رحم ونکړلو تا مونږ باندې تا زمونږ بخنه ونکړله زمونږ باندې د رحم ونکړلو نو مونږ به د توانیان نشو نو د الله نه ما سوا بل څوک نشته سره چې الله ته توبه وباسي الله پاک په خوشاليږي الله پاک قبلای حضرات نکلی دي وای د توبې د پاره د ټولو نه بهترین الفاظ دادي دیو جن په خپل تو دعاګانو کې دا آیات نو هغه لازمی شامل کړي ځکه دا چې نو هغه د بابا آدم علیه السلام اولنې خطا چې شي اولنې خطا په دې باندې معاف شوی ده نو دا د توبې کې لوی اثر لري قال اهبطوا بعضكم لبعض ادو علاوه تاسو چې نو هغه کوشي زین چې نو هغه د دې زینه تاسو بازي به د بازو چې نو هغه دشمنانی او سوال نه پیدا کیږي چې دلته اهبطوا د جمع صيغه ده او بابا آدم علیہ السلام او بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہ دا خود وکسان ولو نو دلته چې هغه وکسان اهبطا پکار ولو اهبطو چې نو هغه جمع صيغه نو بعضی حضرات وی چې شیطان هم د جنت ته خورا وباسل وو د پاسمانونو کې نو هغه ته وسره وی چې تو سره همزه بعضی حضرات جواب ورکړي چې دا لفظ نو هغه ادبن دی لکه مونږ چاته وایو تو او تاسو نو یو کس د پاره هم نو آدم علیه السلام په حق کې ادبن استعمال شوی دی دریم جواب دا دی چې آدم علیه السلام دا غوی په صلب کې چې څومره اولاد ولو بی بی حوا چې نو هغه رضی الله تعالی عنها او دا غوی سینه کې چې څومره اولاد نو دغه ټول په دې کې مخاطب ولو نو تاسو ټول چې نو هغه د دې نه کوشي دنیا ته چې نو هغه بوځي بعضکم لبعض ندو دنیا کې وابستا سو بعض به د بعضو چې نو هغه دشمنانی اوس مونږه دنیا کې وګورو د خلکو نفرتونه یو بل سره قصې قطارې د یو بل سره چې نو جنگونه فسادونه دا ټول چې نو هغه روان دي هغه چې قصې روان دي ولکم فی الارض مستقر الله استاس د پاره پزماکه کې نو هغه استوګ نه زید قرار وي سو وخت پورې بتا سوزماکه کې پاتې کېږي او متاع الہین او تاسو د پاره وبجن د سامان د فیدین چې نو هغه تر وخت مقرره پورې یو خاص وخت پورې او هغه وخت د هر انسان چې نو هغه نیټه او اجل نه کله چې د اجل نیټه چې نو هغه راشي ټیم پوره شي بیا به د دنیا نه چې نو هغه کوچ کوي او زیبا قال فيها تحيون وفيها تموتون علاوه تاسو په دغه ځمکه کې چې نو هغه بدوندي وي وفيها تموتون او په دغه ځمکه کې چې نو هغه به تاسو مرئ اوس دلته چې نو هغه یو ورکوټه شانتي سوال چې نو هغه اعتراض کوي مرزا قادیانی ملعون او داغه چې کم مرګنی دي نو هغه په مسلمانانو باندې دلته یو سوال اوچتای وی تاسو خو الله پاک کوئی چې ګوره فيها تحيون وفيها تموتون تاسو په دنیا کې چې نو هغه ژوند تیروي په دنیا کې وتا سمري نو حضرت عیسی علیه السلام الیاذ بالله هغه وفات نه کاغه وفات نه نو په دنیا کې بولو نو هغه په دنیا کې نشته په اسمانونو کې دی مونږ اهل سنت والجماعت نو هغه ول جواب ورکو مونږ وای د عیسی علیه السلام حق او سچ پیغمبر دی الله رب العزت اسمانونو ته چت کړي قرب قیامت سره واپس په دنیا ته راځي سلويخ کال چې نو هغه دور به وباسي سلويخ کال دور وباسلو نه اورستو بیا هم په دغه دنیا کې چې نو هغه وفات کیږي دنیا کې به ځنو باسي دنیا کې به وفات کیږي هم د کې الله پاک کوي فيها تحيون تاسو په دغه ځمکه باندې چې نو هغه ژوند تیروي خو ډیر اکثر چې نو اکثریت دا خبره ده واقعي جزئیه شخصیت چې نو هغه د دینه مستثنا ده لکه عمومي تور باندې خلکو لمر چې نو هغه پوسه کې راځي په وچو بزمکه باندې راځي خو بعضی خلک اکثر د سیمه چې په دریاب کې مړ شي
سین چې نه نو هغه ویسي، بعضې داسې چې نو هغه دریاب کې لامبي مهی چې نه نو هغه ناڅاپه وخوري، بعضې داسې اکثر چې نو هغې د ساحل په غاړه باندې چې نو هغه دریاب په هغې باندې ګرځي، ناڅاپه مګرمچ راوچت شي هغه ځان سره واخیستی. نو دا واقعات جزئیه چې نو هغه دي، دا جزئي قصې دي، دا د دې نه مستثنا دي. نو ځکه الله وایي په دغه ځمکه کې به تاسو تحیون فیها وتموتون فیها، او دغه ځمکه کې به تاسو له مرګ راځي، ومنها تخرجون، او دغه ځمکې نه به بیا تاسو راپاسولی شئ. لکه څنګه چې قرآن بل آیات کې الله پاک وایي منها خلقناکم وفیها نعیدکم ومنها نخرجکم تارة اخرى، بیا به مو الله پاک چې نو هغه د دغه ځمکې نه راپاسوي. الله دې موږ ته د حقیقي توبې توفیق نصیب کړي. قال اویلو دې دواړو یعنی آدم او حوا علیہ السلام ربنا ای رب زمونگا ظلمنا مونگا ظلم کړه دې انفسنا په خپل ځانونو، و ان لم تغفر لنا کچرتا ان بخل بخنه دې ان کړل مونږ ته، وترحمنا او رحم دې ون کړل په مونږ باندې، للکونن نخام خاشب مونږ من الخاسرین د تاوانیانو نه. قال اویل الله اهبطوا کشی بعضکم بعض استاسو لبعض د بعض د پاره عدوون دشمنان بی، ولکم او استاسو د پاره فی الارض پزمکه کې مستقرن چې نو زید استوګنه او پاسه کې دو دی، و متاع او فیده د الہین تر یو وخت پورې. قال اویل الله پاک فیها په دې ځمکه کې تحیون تاسو به ژوند تېروئ، وفیها او په دې ځمکه کې تموتون تاسو به مرئ، ومنها او د دې ځمکې نه تخرجون تاسو به راویستلی شئ.